دغه دیارلس د په عالمانو کې د 400 عالمانو د 400 کې د ډېر پخوانه د عالمانو اکثریت او د پوهانو اکثریت تیر شوی دی او د دین د خدمت لپاره ډېر کار مخکې تېر کړی دی. بیا دغه حکومت د اورنګزیب عالمگیر بادشاه چې اسلامي حکومت او عدالتونو کې اسلام او په لارو کوڅو کې او په محلو کې او په جوماتونو کې قدم په قدم باندې اسلامي کارونه به د ظالمانو کافرانو شیطانانو په لمسون باندې هغه حکومت ختم شو او د انګریزانو حکومت شروع شو او انګریزانو د عالمانو نه حکومت غشتونه دی وجې نه ډېر ظلمونه په عالمانو باندې کول. ټول هندوستان د کافرو په لاس کې راغی. بیا له دغې کافرو نه د ازادۍ لپاره هندوستان کې جمعیت العلماء جوړ شو، جمعیت العلماء هند، او دوی د دې ملک د ازادۍ لپاره کوشش کوو. ترکو حکومت ته درخواست وکړو چې موږ سره تعاون وکړي او موږ د دې کافرانو نه خلاص کړي. هغې کې عالمانو یو خط لیکلو په ریښمو په کپړه باندې ریشمي رومال تحریک تاسو ته یاد دی. هغه ریشمي رومال تحریک کې 400 والو هغه رومال چا وړو د 400 یو نوجوانو هغه وړو. موږ 400 ته لا اوسه پورې پته نه لګي چې د تحریک کې زموږ څونه سوه پکې تللي هغه د 400 دی ماجوکي د پارک سره نږدې قبر یې چې چا لیدلی نه دی. خپلو مشرانو د قبرونه لیک ووینئ 400 ماجوکي پارک سره په ګوټ په ډبه باندې قبر دی، داسې شاپار ساده چا ورته خیال نه دی کړی چې دا څومره لوی سړی دی نو دا 400 والو دوی دومره کار کړی دی. اوس هم که زموږ مشران کوشش وکړي دغه قبر لږ محفوظ کړي او قدرت ونکړي نو د عالمانو یو نوم ښودی چې دې عالمانو د ازادۍ لپاره څومره کار کړی دی. لږ ورته فکر کول غواړي دا قبر او دې سره کتبه جوړ کړو شو نو ډېره به ښه وي. نو عالمانو د 400 ډېر کار کړی دی. هندوستان آزاد شو او پاکستان پکې جدا شو آزاد شو نو بیا هلته کې جمعیت العلماء هند او د بل طرف ته جمعیت العلماء اسلام پاکستان جوړ شو. د دغه قومسازۍ پروګرام علامه احمد علي لاهوري رحمت الله علیه یو ډېر لوی بزرګ ولی الله او د هغه په باس باندې رکنیت فارم ډکېده نو مولانا زکریا صاحب راغلی د هندوستان نه هغه ویل مالم فارم ډک کړې نو لاهوري صاحب ورته ویل حضرت ته خو د هندوستان او دا فارم د رکنیت خو د پاکستان دی نو هغه ورته یې زما د پاکستان او د هندوستان سره څه دي او ما له دا چټ راکړه چې قبر کې فرشتو ته التزام د دې عالمانو ورکړی نو موږ دا فارم چې ډک کړو نو موږ په دې نیت چې الله په خیر دی الله موږ ستا د دې نیکانو بزرګانو سره ملګري یو نور موږ څه کولی شو عزت نه شو کولی خو د دې خوب هم کو ملګرتیا پکار ده المرء مع من احب سړی به هغه چا سره وي چې چا سره محبت وي. عالمان چې څه کار کوي د الله د رضا دپاره یې کوي لږ وي که ډېر وي که پټ وي که ښکاره وي د الله د رضا دپاره وي او د دنیا طلب او د شاباسي د چا نه غواړي نه او چې الله رضا شي نو هر څه ستا شو. علما وارث الانبیا دي او د قیامت په ورځ باندې د عالم د قلم سی تلل کېږي او د شهیدو وینه هم تلل کېږي. نو د شهید وینه د عالم د قلم د سی نه وزنداره ده. شهید خو ډېره لویه قرباني ورکوي د خپل سر قرباني ورکوي پکار دا ده چې د هغه مرتبه دې اوچته راشي او د عالم دې ترې نه ښکته راشي خو نه داسې نه ده. احادیث مبارکو نه معلومیږي چې د شهید وینا په وزن کې د عالم د قلم د سی نه وزن کې کمه ده کمه ولې ده او د عالم د قلم سی زیاته ولې ده
شهید چې په کوم ځمکه شهید شو هغه وینه توی شوه نو دقه ځمکه منوره شوله دا شهید ته وینه دغه خاص ځمکه منوره او روښانه شوله او د عالم د قلم نه چې کوم لیکل وشو د دغه سی دا لیکل ټولې دنیا ته چې ورسېږي نو ټولې دنیا ته روښانه شو منوره شوله د عالم قلم سی د شهید د وینې نه زیاته شوله فوج او پولیس ډېر محنت کوي د دوی چې ټریننګ کېږي نو ټریننګونه هم سخت دي هغه وخت کې هم ښه تکلیفونه برداشت کوي او بیا چې په ټریننګ کې کامیاب شو په ډیوټۍ باندې وغږېږي نو بیا هم زه هر ځای کې خطرناکو ځایونو کې دوی وړاندې وو د سر قربانۍ ته دوی تیار وي نو محنت مشقت چې دی نو ډېر زیات فوج او پولیس برداشت کوي خو که د بادشاه زوی راشي چې ته یو ځای ته ځي همدغه فوج او پولیس چې ډېر محنت یې کړی د بادشاه د دې زوی نه ګیر چاپېره تاویږي را تاویږي او د هغه حفاظت کوي د هغه محنت والا د بادشاه د زوی حفاظت کې لګي او دا عالمان چې دي نو دا شهزادګان دي ټول عالمان شهزادګان دي ځکه چې ټول پیغمبران دا بادشاهان دي او دا ټول عالمان وارث الانبیاء د بادشاهانو اولاد دي د دوی وارثان دي نو د شهزاده مرتبه اوچته وي دې وجې نه د عالم د قلم سی دا وزنداره ده د شهید د وینې نه شهید چې کله میدان جهاد ته ځي نو د ده زړه کې دا وي چې یو غټ کافر به دوزخ ته بوځمه غټ کافر به وژنم او دوزخ ته بوځم او عالم چې قلم پورته کړي نو هغه یو غټ کافر به مسلمان کوم چې دی جنت ته لاړ شي دا زاړه مسلمانان هم جنت ته لاړ شي نو د عالم کوشش د جنت د ډکولو دی نو د دې وجې نه د قلم صحیح وزنداره نو عالمان الله پاک ول قدر عزت ورکړی دی عام مسلمانان دی د دې عالمانو سره تعاون امداد وکړي مرګرتیا دی ورسره وکړي نو چې څنګه د عالمان الله جنت ته بوځي نو د عوام چې ورسره مرګرتیا کوي دوی به هم ورسره الله پاک یو شان جنت ته بوځي کوم نمونه چې واغوښتي شو دوی ته ذمهواري ورته غاړه شوله انشاءالله دوی به خپله ذمهواري ښه دیانتدارۍ سره پوره کوي او د دوی سره به نور عام مسلمانان هم یوځای کېږي او په دې به د جمعیت دا ډله درنېږي او چې څونه درنه شي نو هغه وړه به د دنیا فایده به یې هم وي د آخرت فایده به یې هم وي الله پاک د تاسو د ټول اخلاص په خپل دربار کې قبول کړي